إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار سورہ آل عمران مدنی سورت دے یعنی مدینہ منورہ کے نازل شوے دے پس دا سورہ انفالنا یوکم 90 نمبر دے اند دینا مخ کے اتیا سورتنا 88 سورتنا نازل شویو دا یوکم 90 نمبر سورت دے پس سورہ انفالنا او ترتیب مصحفی کے پس دا سورہ بقرہ 3 نمبر دے سورہ فاتحہ بقرہ او آل عمران ورپسے ربط او تعلق دی صورت تڑون دی صورت دمخ کی صورت سرا پگنو وجوہ باندی دے یو دا چه دمخ کی صورت پا آخر کی ہوئی فانصرنا علی القوم الكافرین اللہ زمانگ امدادو کے پا قوم کافرانو باندے نو کافران سوک دی نو دا دی صورت پاول کے اغا مسئلہ ذکر کئی چی داغین منکر کافر دے چغد اللہ لا الہ الا ہو چی اللہ چی دے دا اللہ نا بغیر بل حاجت پورا کولو والا نیشتا دا دینا سوک منکری نو اغا کافر دے چی بغیر دا اللہ نا بل حاجت پورا کولو والا گنی نمک کی صورت کی ہوئی فانصرنا علی القوم الکافرین نو دی صورت کے اول کے آغا مسئلہ ذکر کئی چی داغین منکر کافر دے دی وجنا ورپسی ذکر کو
یا مکی صورت کی اثبات در رسالت و در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم اعتراضونا کی دل نداغی جوابونے کول نو دی صورت کی خباستونا و پلیتای داغا چا بیانئی چاہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتراضونا کول جغال کتابو نو دی وجنا ورپسی راڑو مخی صورت کی اثبات رسالت او اعتراضات اہل کتابو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بدی صورت کے خباستونا پلیتائی داغا چا بیانی چاچے اعتراضونا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کول دا دیو جنا ورپسی راڑو یا مخی صورت کی عجز داغا چا ذکر کر چاگا یہود الہ گردو لیو نو دی صورت کی عجز داغا چا ذکر کئی چاگا نصاراو الہ گردو لیو دا دید پارا شفا دوارو باندے ردوشی او داغی آلہا اغا عجز کارکڑے شین مکی صورت کے عجز داغا چاو چاگا یہود الہ گردولے و چاگا غواوا بقروا داغی عاجزی ذکر کرا چکاگا الہ نغب بل چالالولا نو دی صورت کے عجز داغا چا ذکر کئی چاگا نصاراو الہ گردولے و چاگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و داغ مورو داغی عاجزی ذکر کئی چوک اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تا عاجز دے و محتاج دے او حضرت مریم اغا عاجز دا و محتاج دا اللہ تا تفصیل بے رستو کو بلا وجہ سورہ فاتحہ کی درے فرقے بیان شوی اجمالاً منامن علیہم چھ بچا انعام شویو موضوبن علیہم چھ بچا غضب شویو زوالین چھ حیران و پریشانو نو سورہ بقرہ کی دا مغضوبن علیہم تفصیلو کو تفصیل کئی پتریکی دا لف نشر غیر مرتب لف نشر غیر مرتب چھ مطلب دا راغونڈی یو شان کے اس پڑے بل شان نو سورہ بقرہ کے دا مغضوبن علیہم دا یہود تفصیل شو نو سورہ آل عمران کے دا زوالین تفصیل کئی چغا نصاراو لگا دا زوالین مصداق منافقین نصارا امیان نو سورہ آل عمران کے دو ظالین تفصیل کئی دو دیو جنا ورپسے راڑو یا سورہ بقرہ کے قوانین ذکر کر دا ملک دا اصلاح او دا کور دا اصلاح سورہ بقرہ کے قوانین ذکر کر دا ملک دا اصلاح او دا کور دا اصلاح نو سورہ آل عمران کے قوانین ذکر کئی دا تنظیم او دا جماعت دا اصلاح دا دیو جنا ورپسے راڑو سورہ بقرہ کے قوانین ذکر کر دا ملک دا اصلاح او دا کور دا اصلاح نو سورہ آل عمران کے قوانین ذکر کئی دا تنظیم او دا جماعت دا اصلاح لیکن قرآن دا پبلک لائف دا خلق دا جوان اصول ذکر کئی سنگ چه ملک سامول دی کور سامول دی
نو د مسلمانانو تنظیم او جماعت اغم برابرول دی. نو دا هغې دپاره قوانین چې قوانین ذکر شي او پاگا قوانینو باندې روان شي. نورم گن وجود دی. ما پا تنویر الجنان فی مشکلات القرآن کے شپاڑس وجہ ذکر کری دی انورم کے دیشی. من صرف طریقہ در تخیو امتیازات دا سورہ آل عمران چکما خبر دا چھ بدی صورت کے ذکر دا او بل صورت کی نشتے دا صورت پاگی ممتاز دے. یو دا صورت ممتاز دے پرد دا اصول دا نصرانیت چه نصرانیت اغشپگ اصول اگر علی او اگر اتکی چه پکمی بنیاد دا اغی دے. دویم وجہ اگی تفصیل برستو کو. دویم وجہ دا صورت ممتاز دے پاگا پینزو اقوالو دا مشرانو چداغا بزرگانو پینزو اقوال پدی صورت کے ذکر دی. دا سے پبل صورت کی نشتے. دا عیسیٰ علیہ السلام مور داوی خبرہ دا عیسیٰ علیہ السلام خبرہ دا زکریہ علیہ السلام خبرہ دا زکریہ علیہ السلام دنیا خبرہ او دا ملائکو خبرہ. دا عیسیٰ علیہ السلام دنیا دا عیسیٰ علیہ السلام دا مور دا عیسیٰ علیہ السلام دا ماما دا عیسیٰ علیہ السلام او دا ملائکو چاہی پینزو وارو سویلی نوارا پا دی صورت کی ذکر دی. دارنگی دا صورت ممتاز دے پا اطلسم آیت باندے آیت نمبر 18 چاہی کی دعوت توحید پاغی باندے ادلہ او سمرد دلائلو دا. یعنی دا سی صورت چاہی کی دا سی آیتی چاہی یو آیت کے دعوت توحیدو می پاغی باندے ادلہ سلاسو می دلیل عقلی دلیل نقلی دلیل وحی او سمرد دلائل امی. نو آپ دی صورت کے ذکر دے او بل صورت کے دا سی نشتے. دارنگے دا صورت ممتاز دے تو بیان دا شان صحابہ باندے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین او امہات المومنین شان او مقام پدی صورت کے بکمہ طریقہ بیان کرے. ندا سے پبل صورت کی نشتے تفصیل برستو کو. دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا غوادی چھ اللہ دا علماء ناغستے دا. پا دی صورت کے اللہ غوادہ ذکر کرے دا چکم اللہ دا علماء ناغستے دا دا پا بل صورت کی نشتا. دا صورت ممتاز دے پا بیان دا غوادی چھ اللہ دا علماء ناغستے دا. علماء نا اللہ وعدہ غستے وا پا ازل کی معبدی صورت کے ذکر دا. آیت نمبر 187 یوصل واتیا کے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ.
اللہ تے وعدہ غستوا چه خلقو تب حق بیانوی ولا تکتمونہو پٹول بینا دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا غوادی چه اللہ دا انبیاء علیہ السلام نا غستوا دا انبیاء علیہ السلام نا اللہ چه وعدہ غستوا ناغم اللہ پا دی صورت کی ذکر کردہ او دا پا بل صورت کی نشتا چا اللہ دا انبیاء علیہ السلام نوعدہ غستوا لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن چکا تاسو تا آخری پیغمبر راگے نو اگر منی او داغ امداد بکوی داغ تعاون بکوی داغ مرستا و مرگرتیا بکوی نو اگر پا دی صورت کے ذکر دا و بل صورت کی نیشتے داغ سے اطلس وجہ 18 وجوہ پا تنویر الجنان کے ما تفصیلا ذکر کردی دی داود صورت چپدی صورت کے مقصدی مضمون کمی آو دے داود صورت بیان داغ مضامین و اربعاو کم جی سورہ بقرہ کی تیر شوی دی سرد بست او دا تفصیل نام آغا سالور مضامین چی سورہ بقرہ کی بیان شوی ہو نو آغا پا دی صورت کے ذکر کئی خداغی تفصیل کئی پا بلا طریقہ باندے التے پا یو طریقہ کو دلتے پا بلا طریقہ کئی آغا سالور مضامین اثبات توحید اثبات رسالت جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی تقسیم دا صورت پہ ادوار دا مضامینو چپٹر بابونا دا مضمون پہ اعتبار دا صورت دا مضمون پہ اعتبار 3 سے دے دا صورت دا مضمون پہ اعتبار 3 سے دے اولا ایسا دا اولنا شروع دا او بدی کی اثبات توحید دا رب العزت او دا تر آیت نمبر 63 پوری درشمیتم پوری اولا ایسا کی اثبات توحید او دا تر آیت نمبر 63 درش پیتم پوری دویم ایسا پاوی کی اثبات در رسالت او دا تر آیت نمبر 101 یوصل یو دویم ایسا تر آیت نمبر 101 یوصل یو او بدی کی اثبات در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا درم ایسا تر اخیرہ پوری او بدی کی اگر دوارا مضامین یوزائی ذکر کئی جہاد اور انفاق کلا جہاد تا ترغیب ورگئی کلا انفاق تا درم ایسا تر آخرہ او پدی کی بیان دا جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی سورت دا مضمون پہ اعتبار سوئی سے اولا حصہ اور دویمہ اور دریمہ نو سورت 3 سے دے
اس اولا حصہ تقسیمو اولا حصہ د مضمون په اعتبار درې بابونه دا اولا حصہ د مضمون په اعتبار باندې درې باب دا اول باب د اول نه شروع دی تر آیت نمبر 17 پورې ولسم پورې او په دې اول باب کې شپږ اهم خبرې بیانې شپږ اهم او ضروری خبرې یو خبره اثبات د توحید مسله د توحید دا دویم آیات کې الله لا اله الا هو دویم خبره دفع د شبهه د نصاراو چې نصاراو عیسی علیه السلام تعالی ابن ویلې نو هغه د الله زیه دی نو دا رد کوي هغه شبهه رد کوي ومیات کې والذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات دی کی جواب دے تفصیل بے رسو کو دویم خبره تخویف یرا دویم خبره تخویف دے یرا او دا تخویف یرا دا ذکر گئی سالورم آیات کے ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید دریم خبر دفع د شبهه او سالورم خبر تعلیم ورکی مومنانو تا پوخد ورود د شبهاتو کے چپتائے اعتراضون کی گی شبہات کی گی نتب آگا وقت کے سکے کنزل بنکے جنگ بنکے جگڑا بنکے تب دعاگانی دا اللہ نقواری اتم آیات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوهاب دعاگانی بد اللہ نغواڑی پینزم خبره چه مال او دولت فائدہ نشی ورکولے اسباب دی ہو فائدہ نشی ورکولے تا دا مصیبت او تکلیف نشی خلاص ہولے لسم آیات آیت نمبر 10 ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا چاقیدہ سامنین مال دولت اس فائدہ نور کئی د ایمان سر مال اغبیا نعمت دے د نیک عمل سر مال اغا نعمت دے چه کفری او مالی آئیس فائدہ نور کئی ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا مال دولت فائدہ نشی ورکولے او شپږم خبره تزید من الدنیا او ترغیب الاخرت د دنیا نه زړه کټ کا د آخرت سره زړه اوتړه تزید من الدنیا دا نه دی چې ته دنیا کار مکو تجارت مکو نوکری مکو مزدوری مکو نه نه زړه ور پورې متړه چې زړه ور پورې وتړي دنیا پورې له وتړي هغه بیا نه پلار پیژني نه رور پیژني نه خور پیژني نه خپل پیژني او نه پردي بس لالچ په مخه کړی
ځکه دنیا پورې اړه تړلی او چې دنیا پورې اړه نه تړلی نو معلوم ګټي دولت هم ګټي تجارت هم کوي پیسې هم ګټي لګوي هم کلاس لراشي نو ډېره ښه ده که ترې نه لاړې شي وایي زه مړه خو د خدای مال رانې واغست که نه پروا یې پرې نه سودایي کېږي نه دې ته وایي تزید من الدنیا تزید من الدنیا او ترغیب الی الاخرت دا آیت نمبر 14 کې داغی نے شروع کی سوال لسم آیات زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا تفصیل برستو کو معنی برستو کو خزی او زامن او خزانی او سر او سپین او سورلائی قسمہ قسم ڈانگر او فصل ذالکا متاع الحیات الدنیا دا سکوا دا جوند دنیا دا دنیا سکوا لگی رزی دی بیا عرص پاتی دی تزید من الدنیا ترغیب الاخرہ دا شپگ اہم خبر بیانی یو کالی شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ دا سورہ فاتحہ ہوئی سورہ بقرہ ہوئی رد شرک اوکا نو پاگا کال یو دو انگریزانو چگا مسلمانان شویو او غی پختوم زده کړی وه بیا هغه یو مراکش کې په یو یونیورسټۍ کې استاد و هغه بل بیا رستو افغانستان کې و بیا د بی بی سی نماینده و بیا رستو بیا افغانستان ته تللی و یو جان محمد نوم ځان له ایښودی و بل عبدالهادي نوم ځان له ایښودی و والله عالم اوس به ژوندي یا به مړی هغه عبدالهادي بیا ما سره سرکا کې طالب هم و او هغه دومره دنګ و شپږ نیم فوټه د هغه وزن دنګوالی و په لاره چې به ته په دې کوڅو کې به یې سر داسې کته کړی و ځکه کورونه به ښکارېدل دیوال نه هغه اوچت و نو شیخ القرآن ته ماسخوتن شیخ القرآن ناستو چاپی والا طالبانو کولا غیم ناستو چاپی کولا نغی ورطوی چه حضرت دا شرک رات خود دیرو که و زمون چه دا کمی مسئله ضرورتو اغا پکی ویل غاڑی شیخ القرآن ورطوی سر وی دا نصرانیت را دا شیخ القرآن ورطوی سر سباب ہوا سوال سورہ آل عمران شروع کی دو شیخ القرآن کی سورہ آل عمران شروع کو نواغوی اصول دا نصرانیت اغشپک دی نصرانیت بنیاد پس شپک و خبرو باندی دے اغشپک دا چیو دا چرائیوی زمانگا دین کامل دے نصرانیتو زمانگا دین کامل دے نو زمان بل دین تاجت نشتے نو دا آگے رد اللہ پا دی صورت کی کئی چھ کامل دین ستاسو نلے کامل دین اسلام دے نلے سمایات آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً کامل دین پنیزہ اللہ باندے اسلام دے ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً کامل دین پنیزہ اللہ باندے اسلام دے نور دینونو کے کامیو اگا اللہ منسوخ کرل اسلام راگے اسلام کامل دین دے نو کامل خو علا دے چدی کے دا عقیدی اصلاح دا دی کے دا ملک اصلاح دا دی کے دا معاشرے اصلاح دا دی کے دا جوان قوانین دی دی کے دا سڑو حقوق دی دی کے دا خزو حقوق دی دی کے دا معشومان حقوق دی
دی که د یتیمانانو حقوق دی و دا جدا خبره ده چې تا ته نه دي معلوم. یو سړی په سترګو ړوند دی او تا هغه له اول توره کپړه ورکې او بیا ورله سره ورکې بیا ورله سپینه ورکې او ورته وایي دې کې مزېداره کومه یو دغه بوی ټولې مزېدارې دي. هغه غریب څه خبر دی هغې خو ویني نو مزیداره خو به هغه څوک پیژني چې هغه په سترګو روغي نو هغه وایي چې دا سره پکې ډېر خوند کوي یا به هغه وایي چې دا زیړه پکې ډېر خوند کوي. نو چې ویني نه نو هغه په سرې او په زیړې او په تورې څه پوهېږي چې ته قرآن نه وایې او د قرآن نه خبر نه شې نو ته به تا ته څه پته چې کې اصول شته او که نه د ملک اصول شته او که نه د معاشري اصول شته او که نه د ښځو حقوق شته او که نه د سړو حقوق شته او که نه نو چې تا ته دا نه معلومه ته سوره کوثر اخلاص نشي ویلی چې د یو الله عبادت به کوو دا الله سره به بل څوک شریک او حصهدار نه ګرځوو. څلورمه خبره د نصاراو دا وه چې هغه وي موږ محمد علیه السلام ته پیغمبر وایو. لویو شخصیاتو کې یو تن دی او موږ محمد رسول الله ته پیغمبر وایو خو دی د عربو دپاره پیغمبر دی زموږ دپاره نه دی. موږ دپاره عیسی علیه السلام و دی ستاسو دپاره پیغمبر دی. نو دا غي جواب کوي آیت نمبر 81 یو اتیایم کې وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کله چې واغسته الله وعده د انبیاؤنا خامخا کراغ تاسو څه کتاب او پوهه بیا راغی پیغمبر تصدیق کوونکی د هغه چې تاسو سره دی لتؤمنن به ولتنصرنه تاسو به ایمان را هغه امداد به کوي. قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصري قالوا اقررنا. جواب یې وکړی تاسو ای محمد رسول الله پیغمبر د عربو لپاره نه نه محمد رسول الله د ټولې دنیا لپاره پیغمبر دی. که ستاسو پیغمبر ژوندی وی نو هغه به په ایمان راوړی و. د هغې نه الله وعدې اخیستې دي که ستاسو پیغمبران ژوندي وی نو هغوی به په ایمان راوړی و. عیسی علیہ السلام ژوندی دی نو چې هغه کله راشي دنیا ته نو هغه به امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي بیا هغه به حیثیت امتی راځي. لما آتیتکم من کتاب و حکمت سورہ اعراف کې هم 150 آیات کې وایي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا ورته وایو خلکو زه الله رسول ما ستاسو د ټولو دپاره محمد رسول الله د ټولو خلکو دپاره پیغمبر دی. هغوی د اصولو نه دا و چې هغوی وي موږ د توحید والی یو تاسو موږ ته مشرکان ولې وایئ موږ د توحید والی یو او تاسو موږ ته مشرکان وایئ. دا هغې رد کوي چې تاسو توحید والا نه یئ. توحید والا ځکه نه یئ چې تاسو بل الہ منئ درې الہه منئ. یو عیسی علیہ السلام یو د هغه مور چې هغې ته ملا وایئ او یو الله او داغی جواب کئی 3 آیات کے افغیر دین اللہ یبغون
وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون. دی اللہ تغاڑک دی ٹول نو چه اللہ تغاڑک کی دی نو تب موحد شے نو تاس خویو بلتوائی وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ دعاوی آئیم آیات کے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ دریوی آئیم 73 وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ تاسو خپل دین جدا کړی زمونږ نو څنګه تاسو موحدین یې سورہ مائدہ کې هم دریوی آئیم آیات کې 73 لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه تاکي سره کفر کړی دا کسانو شوی الله دریم دریو دے یعنی دریا له دین یو پکې الله شفاگم خبره اصول د نصرانیت چغوی عیسیٰ علیہ السلام د ټولې دنیا د پاره پیغمبرو د ټولې دنیا د پاره پیغمبر دی نو عیسیٰ علیہ السلام هغه تاسو به منئ په هغه به ایمان راوړئ نو وایو موږ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر منو موږ د هغه نه انکار نه کوو چې عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر وو خو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر د بنی اسرائیلو لپاره زمونږ لپاره نه دی پیغمبر منو خو د بنی اسرائیلو لپاره یو کم 50 آیات وګورئ نو هلته وایي آیت نمبر 49 ورسولا الى بني اسرائیل ورسولا الى بني اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام بار رسولی خود پارد بنی اسرائیلو نستاسو دا پارد رسولو زمانگ پارنا پیغمبر منو او شریعت پا منگ باندی نشتے اگر پا تاسو باندی ہو اگر منسوخ شو دا شپگ اصول دا نصرانیت اگر آواغسل بدی صورت کے وغرد کئی یو وقت داسو چکل فیرنگے ہندوستان تراوے ایسٹ انڈیا کمپنی جوڑا کرا او د تجارت په بانا باندې هندوستان ترا دن نشو او د دولت په زور باندې هغه په دې ملک رورو پنځه خخولې واړو واړو سټیټونو نوابای هغه ختمولې او د دولت په زور هغه ځان لا خلق پیدا کول چې دا هغه لپاره کار کو نو بدی ملک آگئی ہندوستان کے مختلف قسم خلق پیدا کول پائی کی آگئی میر جعفر میر صادق دا خلق پیدا کرل او نور دا سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آگئی انیو آگئی شہید کو دارنگی بہادر شاہ ظفر شاغلوی بادشاہ دا مغلو آگئی انیو گرفتاری که بہادر شاہ ظفر اگے پا گراج کے بیا بند کھڑے ہو پا گمدائی کی چلے گاڑی ادرول اگے بیا آخر کے ویلیو کتنا تا بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہیں ملی کوئی یار میں او دا دغی ویلیوا چھ بہادر شاہ ظفر سورہ بد نصیب ہو چکوچا کیوں مانگتا دا قبر زائے ملاو نشو کتنا تا بد نصیب ظفر دفن کی لیے 2 گز زمین بھی ملی کوئی یار میں او اغا ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ چونیو وی نوابی بستائی ہو زمان دلان دی بجوان تیرے اغوا تا دا زمری او سا دا گڑی دا سلو کالو جوان بہتر دا زبستاس والان دی جوان تیروم نو آگئی شہید کو او رو پا دے ملک آگئی قابض شو پا
دولت په زور باندې د هغې دپاره هغوی بیا د اسلام بیخکني کوله نو هغې له هغوی په 1861 کې په الله آباد کې هندوستان کې اول الله آباد پای کې مناظره کې خدا د ټولو دینونو سره او هغې له هغوی یو تن راوغت د هغه نوم فینډر هغې راوغت چې دی به د سره به مناظره کوي دا د نصاراو پوپو د هغوی ملاو هغه ډېر قابلو صرف سوره فاتحه باندې د هغه 3,000 اعتراضونه سعودي عربي صحیح نه ده او دا دي او دا دي کله چې مناظره کېښودی شوه نو هغې له هغه په مختلفو دینونو باندې په هندو مت په نصرانیت په دې ردونه شروع کړل یو ورځ په هندو مت بله ورځ په سکh بله په بله د اسلام نمبر چې راغی مسلمانانو عالمو هغه وخت کې مولانا رحمت الله کیرانه هندوستان کې یو ځای د دغه ځای و نو هغه خلکو کې ناستو او کله چې فینډر په اسلام اعتراضونه وکړل نو هغه پاسېد هغه د یو اعتراض جواب وکړو او بیا په نصرانیت باندې رد وکړو چې کله هغه په نصرانیت رد وکړو نو فینډر لا جواب شو چې فینډر لا جواب شو نو انګریزانو اډر جاری کړ چې دا دواړه فسادیان دي او شر جوړوي دا دواړه به وجلی شي راوستی هغوی وو خو چې پوه شو چې کمزوری شی خو سړي نه کار دی په چا څه کوي نو د دواړو د قتل حکم یې وکړ فینډر د هغه خو لوی خلک مریدان او تابعدارو هغې ویسته او چل خو مولانا رحمت الله ته مولانا رحمت الله کیران وی هغه الله بچ کړ او هغه د دلته نظام ویسته او هغه نیغ لاړ مکې مکرمې ته فینډر ځان ویست او هغه لاړ ترکیې ته په ترکیه کې سلطان عبدالحمید خان دورو نو هغه د سلطان عبدالحمید خان ته چیلنج ورکړه چې ستا مولیان دې ما سره مناظره وکړي نصرانیت صحیح دین دی ستاسو دین غلط دی سلطان عبدالحمید خان حیران شو ترکیه کی ملا چاته او دوره تکړه نو هغه فورن حاجی امداد الله ته خبر ولېږه حاجی امداد الله هغه وخت کې مکه مکرمه کې و چې ما له یو کس په کار دی ګینې خلک راته ټول عیسایان کېږي نو حاجی امداد الله مولانا رحمت الله دغه راز باندې رسېدلی و هغه ورته ما ولېږه زه به وکړم جواب وی ټیک دی د برید په طریقه هغه زمانه کې خو دوره دغه ونه هغه مولانا رحمت الله ولېږه ترکیې ته مولانا رحمت الله سلطان عبدالحمید خان ته وویې چې زه به مناظره کوم خو فینډر ته به دا نه وایي چې ما څوک ملا راوستی دی او ما به ورته ښیم نه چې د اعتراضونه وکړي بیا به ما زه پاسم زه جواب کوم هغه وی ټیک ده د دریاب په غاړه باندې شاهي ځای و او هغې کې مناظره کېښودی شوه فینډر ډېر په مستای کې پاڅېد او اعتراضونه یې وکړل مولانا رحمت الله یو ګوټ کې ناست و او چې هغه راپاڅېد او غاړه یې تازه کړه فینډر ورته کته بره ګوري چې دا بلا راپسې د کوم ځای نه راورسېده نو فینډر وی زما ګېډه کې درد دی زه باتروم ته ځم نو هغوی ورته وی ورشه دریاب په غاړه ټټای وی او فینډر لاړ او د هغې نه دریاب ته ودنګل لاړ ډوب شو بیا را نه وی او مولانا رحمت الله ته خلکو وی چې ته د دې په رد کې کتاب ولیکه نو مولانا رحمت الله کتاب ولیکه اظهار الحق للخلق او د نصرانیت را دی وکړو
امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کتاب لکلے پر نصرانیت پرد کے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، صحیح جواب داغا چال پارا چاگئی دی عیسیٰ علیہ السلام اگر دین روان کرے او پر نصرانیت رد کرے. نورم لکلی خوچدا ٹول را جمع کے او دا شیخ القرآن دا یو درس بل طرف تا کے نو دا سے جواب چانے دے کرے او دا اصول راوارستل او غیر رد کرل پدی صورت کے دا نصرانیت بنیادی رد کئی چی عیسیٰ علیہ السلام داوئی، مور داوئی، نیائے داوئی، مامائے داوئی او تاسو داوئی. تاسو کو اول عیسیٰ علیہ السلام نے منئی، داغن نصب نے منئی، داغد مشران و اقوال نے منئی، نو تاسو سے نصرانیت ثابت ہوئی اصلا ثابت ہوئی او پاگئی باندے رات کئی. نو صورت اولا ایسا کی اثبات توحید دے او اس اولا ایسا درے بابونا دا. اول باب کی ولس آیاتون دی او پدے کی اہم اشپک خبر بیانی. اولا خبر اثبات توحید چا اللہ ذات و صفاتو کی او دے او داغ شریک او داغی صدار اسوک نشتا. الف لام میم پا سورہ بقرہ کے ما تفصیل کرے ہو یا اشارہ دا سند دا قرآن تا الف دا اللہ نا، لام دا جبریل نا، امین دا محمد نا. چھے اللہ دا جبریل امین پا واسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا قرآن را لے گلے خو پا صحیح معنی دا الف لام میم منگ نپوئی گو. اللہ تے پتوا چھے دے معنی صدا دا دا متشابہاتو نا دے یا مقاطعاتو نا مخی ما تفصیل کرے ہو. او دا اللہ قرآن کے صلاح ذکر کر قرآن کو منگتا دا پوئی او تدبر دا پارا ہو. نو پا دی کہ منگ لے او پوئی ارا کئی چڈیر الفاظ دی کتار سور علوی ملاشے خطا گئی تا گوری او پا پورا مطلب نپوئی گی نو کستار سور ملاشے خستا علم دا اللہ علم تا نشی رسے دے دام یو سبق دے. نو منگا مانا چکو نو منگ وائیو الف لام میم اللہ پوئی گی پا مانا دا دی حروفو باندے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ چلے نشتے آجت سرگ ان کے بغیر دے اللہ نا. دعوت توحید الحی القیوم جان دے دے ہمیشہ تدبیر کے ان کے دیدار سے. دا دلیل چھے پدے چھے الہ حاجت روا یو اللہ دے ولی زکاغا ہمیشہ جوان دے دے پاغ مرگ نرازی زکاغا تدبیر دے کارونو کئی نو الہ حاجت روا آغا دے. دا دلیل عقلی چھے اس دلیل وحی نزل علیک الکتاب بلاگرا لے گلے تابانی کتاب دا پارا دخکارا کلو دا حق بالحق لإظہار الحق یا بالحق ثابتا بالحق را لے گلے تابانی کتاب پر اشتیا مصدقا لما بین یدہ تصدیق کرنگے دا آغا کتابنو چمخی دینا دی. شغی کی کما مسئلہ و نوادی کم ذکر کئی یا غی کی ویلیو چاخری پیغمبر برازی غراغے وانزل التوراتا والانجیلا دا دلیل نقلی را لے گلے توراتا انجیل مکی دینا ہدایتو دا پار دا خلقو. انزل الفرقان را لے گلے دے قرآن فرقان و تذکوی دے حق و باطل جدا کئی. فرقان و تذکوی چھ جدا جدا دے آیت آیت رکو رکو سورت سورت. ان الذین کفروا بآیات اللہ یقیناً کسان جے کفر کو پایا چند اللہ ندیل دے عذاب سخت
واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب بدلا غستن کے، عزیز ذو انتقام غالب دے و بدلا غستن کے دے. ہاں چانا دنیا کی والی، چانا آخر کے، چانا زر والی اور چانا پس والی، خو بدلا بدرنا لی. تا چه ظلم کردے، زیادے دے کردے، داغی انتقام بدلنا لی. کلا پا یو رنگ کلا پا بل رنگ باندے. دیدائی خواہ کی کلی کی یو سڑے ہو، داغنا بل سڑی ٹوپک کو کفتا، وی مالا ٹوپک را کخکار لازم، مگو اللہ ٹوپک ورکا. آغا سڑے لال پا آغا ٹوپک بل سڑے ہوشتا، چا بل سڑے ہوشتا آغا کیس داخل شا، نو آغا ٹوپک چه دا چاو نو آغا پا کراگیر شا، مگا ٹوپک خود آغا پا لیسنسو، نو آغا پا کراگیر شا او کیس او چالی دا، نو آغا باندی دا 500 حکم خوتا. اس مڑے خود دا نو کرے او دا خود ٹوپک دا خکار دا پارا ور کرے ہو، خودے پا کراگیر شا او دا 500 حکم پیو شا. نا 500 کوٹا کیو یو مرگر ملاقات للار او اخیری دا آغا دا غو رضوا، نو مرگری ورطوی چیرا دیر ظلم در سروشا، اگر نما سر ظلم ندے شوے. ویولی ویزا اللہ پا بل جرم کی نیولیم، دا میں ندے کڑے دی، دی کیسے راگیر شم جرم میں بل کڑے دی، آگی کی نیولیم. وی جرم سو وی پدی میرا کہ مال لو کو غنم میں ریبل، نسپو یو لنبر پا مخا کڑے ہو، یو گیدڑی یو لنبری، لنبر دا سوکدہ لکائی بابارا پا خوابی پا دی ٹرکون تڑلے وا. وی یو لنبر پا مخا کڑے ہو، اگا لنبر منڈی والی اگا سپیور پسیو خوش میرا وا. وی ما لو کو دی لنبر چه زولی دا ما دا سپون دا زال بچکولو دا پارا دی ما پلی رامن ڈکڑا، او چه ما خوالا راغی ما دا لنبر زد لکای میونی و چپ میونی سو اسپولا ملتی ورگر سپی میون شڑل. دا لکای نا ما دا لنبر نیولی او سپی میون شڑل. سوچ میون که چه دی پس کو خلق دیر زان کڑی یا منڈی وی چه لنبر لکای پیدا کو، اما لگو تو لراغی. نو بل لاس کی ملورو، نو بس مارا لکای تینا کٹ کڑا، چه لکای میں تی کٹ کڑا دا لنبر پس مکا پریو تا ما تی قتل خلوی وادا وادا کولا مرشا زا اللہ غی کی نیولے. چه دم ما سخا پناہ رستے وا او ما دا آغن لکای کٹ کڑا مرنے کا او ما سخا پناہ رستے وا، نو دا غی کی اللہ نیولے. انتقام دے بدلا لی او کمزور امندے زورور دے، حقوری چانا دنیا کی والی اور چانا آخر کی، او چا معاف کئی نو بیا غفور الرحیم امدے نو. ان اللہ لا یغفا علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ چھے نہ پٹیگی دنا سشے نہ قطع نہ برا، والذی یصورکم فی الارحام، دا اللہ غزاد شکل نگر گئی تاسو تاپ گھڑو میندو کے. ربط ما سبق سرسدے دی آیت تعلق و ربط دا چمخ کی آیات کی ہوئے ان اللہ لا یخفا علیہ شیئون، دا اللہ نس شیئ نہ پٹی گی نہ براو نہ خطا. سمطلب عالم بکل شیئنو اللہ، پویا پہر صدے اللہ. نو دویم آیات کی وئی خالق لکل شیئنو اللہ، پیدا کرنگے دا ہر صدے اللہ، پہر سے پویا دے دا ہر سے پیدا کرنگے دے. دا اللہ غزاد شکل نرگئی تاسولا پا گیڑو میندو کے سرنگی چی خوغشی دا اللہ دا مور پا گیڑا کی تالا شکل در کی،
مور په ګډه کې انسان نو ګورا غلا د مور په ګډه کې پوزا والا سپینی والا سورا مزیدار جوړی کی چې بد نه لګي شونډې او خلو والا سورا مزیدار جوړه کی سترګې والا سورا مزیدار جوړی کی غوګونه والا سورا مزیدار نو الله دورا مزیدار جوړ کړي او ته هغه شکل بدله الله دا لدور خپل شکل درکړي او ستا مناسب نو ترالی نو تاغا بدل کې نو کله شونډې غټې او کله نه دغه کې اوس خو نورې کیسې شروع دي نو تاغا شکل چې الله د مور په ګېډه کې درکړی نو باید خوشحاله شه که نه ستا سره مناسب والذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم نشته دے حاجت سر گونگے مگر دا اللہ غالب دے حکمت والا والذی انزل علیک آیات والذی انزل علیک الکتاب وہ دفع دا شبہ کئی شبہ دا نصارا داوا چغیوی عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن ویلے دے او ابن زوی تاوی نو دادا اللہ زیے دے من وایو بطور تسلیم که اللہ و تا ابن ویلی نو ابن خو بدو مانو رازی ابن پا مانا دا زیوم رازی او ابن پا مانا دا محبوبم رازی ابن پا مانا دا محبوبم رازی لکه دا قریشو جنکو باوی نانو بنات الطارقی نمشی علی النمارقی نانو بنات الطارقی منگا دا طارق لونیو نو دا طارق لونا خو نوی دستوری چاگئی بوی نانو بنات الطارقی نمشی علی النمارقی منگا دا طارق دستوری لونیو او منگا پر خمو بخ ملو باندی گرزو ناغا خو دا تاریک ستوری لونا نوی یا دا محبوبانیو دا تاریک دارنگی پردی زوی تا زیه ویلے شے پردی بچی تا بچے ویلے شے لگا بابی خود دا محدثینو او اغی ذکر گئی بابن فی یا بنیا بخاری باب تلے بابن فی یا بنیا باب دے بدی بیان دی کی چھتا پردی زوی تب بچے وائے اور دا حضرت آنس روایت ذکر کئی حضرت آنس تا نبی علیہ السلامی یا بنیا اے بچیا دا چم مشر دا محلی مشر کشر تا بچے ویلے شی بچے را شداو کا بچے را شداو کا نغل غزیئی سا مطلب بچی راشا نظام محبوب راشا دارنگی سورہ مائدہ آیت نمبر 18 اطلسمو گو رئی ندلتا موئی شفاگمہ سپارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 18 اطلسم وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه وَيَهُودَ نَصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ من دا اللہ دوستانیو واحباؤ عطف تفسیر من دا اللہ دوستانو محبوبانیو یهود و نصاراو سے چھ من دا اللہ زامنیو تاس فخفلا ابن پا مانا دا محبوب نو کہ اللہ و تا ابن ویلی نو ابن پا مانا دا محبوب دے چھ زمان محبوب ادانا چھ زیا او انبیاء دا اللہ محبوب دی نو دا لفظ دا متشابہاتو نا دے متشابہات دیتا ہوئی چھ دا یو لفظ گنی مانی یو مانا دا بل مانی سرم مشابہ دا پر لفظ کے اندگا یو لفظ دے دا دی یو مانا ہم دا او بلا مانا ہم دا
دا یو معنا د بل معنی سره مشابه دا په لفظ کې لفظ دواړو معناګانو له شامل دی متشابهاتو چې کله ته معنا لې نو ته د محکماتو سره ګوري محکمات هغې ته وایي چې هغې کې د بلې معنی احتمال نه یو دغسې د علماو اقوالي نو د هغه په یو قول کې ستا شک راغی نو د هغه د بل قول سره د بل عبارت سره هغه وګوره نو تا ته به پته ولګي چې د دې ځای کې څه مطلب دی دا نه چې ته فوراً په هغه فتوا وکړه او د هغه د لفظ د هغه د خبرې غلط تعویل وکړه یو شاعر وی بفوش گر برسائی و تانمزان کہ حیث نفس بشر از خطا نبود وی که زما یو لفظ تا تا غلط خیارش انسان ما انسان نخطائی رازی خطے پا دغم مارو وی گر جباشت در نوستن شیر و شیر شیر او شیر دوارا پا لکلو که یو شانتی دی شن یہ رے خو شیر وی زمریتا او شیر وی پایوتا نو شیر او شیر پا وینا که دوارا یو شان دی خو پا لکلو که دوارا یو شان دی وینا که فرق دی نو متشابهات اگی که اگا صحیح مانا لا غلط مانا نامراد مانا مالا خود چا پا زڑکی چه کاگوالی نو اگا تینا اگا نامراد مانا لی او اگا مراد مانا نالی مطلب دادے نو که عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ ابن ویلے دے داد متشابہاتو ندے نو کم خلق چه صحیح نو اگئی تے صحیح مانا والی چه محبوب او چې کم خلق زلونو کې کاګواله دی نو هغوی ته هغه معنا لي چې هغه مراد نه نو هغوی وایي د الله ځای دی والذي انزل عليك الكتاب دا الله هغه ذات دی چې رالیږلی تا باندې کتاب منو آیات محکمات بعضې د دې نه آیاتونه دي یعنې الفاظ دي چې مضبوط دي په خپله معنا کې بلې معنی احتمال نه لري هن ام الكتاب دا اصل دا کتاب دی اصل دا کتاب پا دی ادبار چه متشابهاتو کی شک راشی نو دی سر یو گورا چه کم مانا مراد دا و اوخر متشابهات و نور دی متشابهات متشابهات و ذکر وی چه سڑے پا اشتباہ کے چه کم مانا مراد دا او مشابه دا مانا مراد دا غیر مراد سر پا لفظ کے فاما الذین فی قلوبهم زیغون نوار چاہ کسانی چی زرون آئی کدے کگوالے زیغون زا یزیغو یایی امرازی او زا یزوغو واوی امرازی کلچ یاییشی زا یزیغو بیا پا مانا دا کگوالی او چی واویشی زا یزوغو بیا پا مانا دا خوائدو لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل خلیفہ شو او آغا تقریر کو خلقو تا نو خلقو تا انزوتو فقویمونی کزو خوائدمان نو ماکلک کئی ماونی وئی سمطلب انسان ما کمانا غلطی کی گی نو مال آواز را کوئی ابو بکر صدیق گونتے سڑے اول خلیفہ دی مسلمانانو قائم مقام دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مسلح او پا خلافت او اغوئی که زخوائیگم نو ما ٹنگوئی او یو نمی نو اغلا چه تا خبر که ما تا زستان خپوئیگم ما تا موا ما تا ستا دا مشوره اجت نیشتے حالکہ تا تا نیشتے دا اچا تا دا اجت نیشتے نو تا دا اغنا لوی سڑے شوئے بل تا وقت کی دا کنا چاہ تا خبر کئی کنو که صحیح نوی منا که صحیح نوی منا
نو یو نیمی نو تبو تصحیح خبره کې دی ما ته مکو زستانه خپویږم فاما الذین فی قلوبهم زیغون هر جا کسانی چې زړونه کې کاږواله نو تابعداري کوي ما تشابه منو دا غمانی چې مشابه وي د لفظ سره دی بل مشابه وي د بل معنی سره د لفظ نه چې هغه صحیح معنا نالی او غلط معنا لی او دا ولي کوي ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فساد و ابتغاء تاویلی او د پاره د لټولو د غلط مطلب داغه وما يعلم تاویله الا الله او نبویگی پا اصل مطلب داغی باندې مگر اللہ والراسخون فی العلم او پویا پا علم کی راسخ پا علم کی چا اللہ والا علم خود صحیح ورکڑی او اغا پوئی نو آغی پا مطلب پوئی چیزی دا مانا مراد دا یا دا والراسخون فی العلم زان لکلام دے نو اصل مطلب باندې اللہ پوہ دے خوچ کم راسخ فی العلم دی نو غی وائی والراسخون فی العلم اور راسخ پہ علم کی وائی منگا ایمان راوڑے دے پا دے باندے کلو من عند ربنا طول طرف درب زمین دی وما ذکر الا اولو الالباب اور پننا اخلی مگر عقل مند ربنا لا تزغ قلوبنا اس بلا خبرہ چه تعلیم مومنانو تا پا وقت اعتراضاتو کے چه پتا اعتراضو نا کئی نو تو دا اللہ نا دعا گانے کوارا ربنا لا تزغ قلوبنا واربا زمنگا ماڑے زمنگا زلونا بعد ادھا دیتانا پس داغینا چه تا منگلا توفیق را کڑے دے نبی علیہ السلام با دعا گانے گفتے نو نبی علیہ السلام با دعا گفتا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک واد ظلم والا ان کیا زمان زڑا بخبل دین باندے کلکا دا منگا تاسولا سبکو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک واد ظلم والا ان کیا ذکر حدیث کے راضی ظلون دا بنیانو دا اللہ دا دو گوتو ترمیان زدی یقلبها کیف یشاء علیکم خواچ خوخشی نو دا اللہ نے دعا گوارا چا اللہ زمان زڑپ دین کلاک کا کلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک وارا ان کی ادو ظلونو وارا زمان زلو ستا پا تابدار آئی باندی اللہ مخفل تابدارو گردے دا اللہ نا دعاگانے کوارا دا دعاگانو دیر اثری زچرم جے درس لگاو زمان نزاول دخول وس مطابق موزو کما او بیا دعا کوارم چا اللہ زدیر کمزورے ما و زمان دخلین حق کلماتو باسے چه زمان ریدون گو تا طلباو تے فائدہ ورسی دا ہمیشہ دعا کم درس نمخی چه زمان دخلینا کلماتو باسے چه زمان ریدون گو طلباو تا خلقو تا فائدہ ورسی او ماتے هم فائدہ ورسی زمان دخلینا کلمات مو باسے چه اگر زمان دا پارا نقصانی یا دا ریدون کو دا پارا نقصانی دعاگانے غوارا دا اللہ نا درس لرازی دعا غوارا او دسو کا دو رکاتو کا دعا غوارا اللہ زا کمزور ہے ما حافظہ میں کمزور ہے دا تا مہربان ہے زمان پس رکھے دا قرآن ملغل رواچے ربنا لا تزغ قلوبنا واربا زمنگا ماڑے زمنگا ظلونا بعد از حدیتنا پس داغینا چتا منگلا توفیق را کھڑے دے دادا اللہ میرا بانی انسان بسی او داغ بادری بسی او داغ ملائی بسی زچے اول طالب گرائلہ ہوا تمام نظمہ دخکار شوکو مرغیبہ میڈیری وشتے الند برا سخوا الند جوڑولو مراتا سگران نوو دل دے پا دکانونو کے پا دعا نہیں باندے
ربړ خرڅېده نو په دوانې به ربړ و هغه به مې واغېسته اچھا د زړه سپلای به چې پرته و چړیاو به مې په چاکو کټ کړ هغې نه به مې پاټې جوړ کړ او دې ځای کې ونې وې هغې کې به مې خاخای سنګلای به مې پرې کړه نو لینده به یو به راڅخه وه یو به مې د ګټې لاندې پټه کړې وه ځکه چې لینده به راته مور نه پرېښوده تنور کې به یې سوځوله رونو به نه پرېښوده نو بډه به یې راله وکتل چې لینده به راڅخه به یې رانه واغېسته چاکو لینده به ټول عمر راڅخه و نو چې یو به یې واغېسته نو بي لینده به ما ته ځان داسې ښکارېده لکه ما نه سروک شوي نو لا بړم د ګټې لاندې به مې بله تیاره ایښې وه به مې راواغېسته نو چې طالبګیرۍ له تلمه نو ځان سره مې لینده پټه وړې وه نو سبق به مې هم یاد و او مرغۍ به مې هم ویشتې زما مور دی الله وبخي په ما ډېره مینه وه نو هغې به کله کله چې یاد شوم ګینې زه به راتلم هفته کې یو ځل نو چې زه به یاد شوم نو سترګو نه به یې وښې لړې وی به یاره نور غم را سره نشته خو بره بره به ګوري مرګو ته په شا به ځې کوی ته به پرېوتی نو مونږ خو دغه وو دا د چا په معذور کې چې مونږ به کینو مونږ به قرآن وایو مونږ به درس کوو دا د الله مهرباني ربنا لا تزغ قلوبنا وربا زمونږه ماړې زمونږه زړونه بعد د هدایت نه پس دا غینا چې تا مونږ له توفیق را کړی دی وهب لنا من لدنک رحمه وبخښ مونږ ته د خپل طرف نه مهرباني انک انت الوهاب یقینا یې ته بخښونکی وهاب د الله نوم دی په دې ملک کې یو مصیبت خو نه و که نه د دین نه د توحید نه د بندولو دپاره دوی سره به الله حربې وې نو چې چا به د توحید مسله کوله نو په هغه به یې فتوا وکړه چې ته وهابي یې او چې فتوا به یې وکړه چې ته وهابي نو بیا هغه د هندو او د کافر نه هم زیات بد ګڼلی شو هغه ته بیا ډو چا انسان نه وې نو دی کله به وي ته پنځپیرې پنځم مذهب یې رایستی دی حالانکه پنځپیر خو د دې کلي نوم و او چې دې کلي نو پنځپیرې ورته وایي اوس د عقیدې نوم وګرځېد د نظریې نوم وګرځېد د توحید نوم وګرځېد دا د پنځپیر والا خوشقسمتي ده چې ستا د کلي نوم د عقیدې نوم وګرځېد د توحید نو شیخ القرآن باندې فتوا کړې وه چې دی وهابي دی نو په دې ملک کې اکثر د مانکی شریف مریدانو مانکی خیر به یې ورته وې دې ته یو کلی دی مانکی په هغې کې شیخ القرآن یو استاذ و چې یو څو سبق یې ترې ویلي و او شیخ القرآن وي زه هغه له لړم چې زه ترې نه کافیه ووام نو کافیه ښه نه وې نو ما ترې نه تحریر سمبټ شروع وکړو نو په ډونډار ما شپږ پاڼې وې نو کتاب یې ما ته را ټولو ما ته یې زمړه دا ما په یو هفته کې ویلې وه دې په یو ورځ وایي وایي زه وړوکی وم دې خوا کېناستم نو چې بل طالب سبق وایي نو زه لړم او تحریر سمبټ مې استاد له ورکړې چې دا ونیسه زه درته وایم استاد تحریر سمبټ ونیو ما په یاد وې نو شپږ پاڼې مې ورته په یاده واورولې فإن قیل قلنا ټولې مې ورته په یاده واورولې دا استاد ډېر ساده سړی و ښه سړی و نو یې ما ته ویل چې بچې تا له خدای ډېره ښه حافظه درکړې ده دومره کتاب زه کتی نه شم ته فلاني مولوي صاحب له ورشه او ما له یې چټ ولیږه هغه ته چې دا طالب ته ته سبق ووایه ښه سړی وې نو کله چې ما مسله شروع کړه مانکای کې زما تقریر و مرګري دعوت را کړو خپل ځای کې پروګرام برابر کړو مولیانو ته چې پته ولګېده نو هغوی وی چې دی به نه راځي ښه راغی نو فتوا به پرې کوو زه چې لړم ملګري ډېر خفه وم ولې وی دغسې چل شوی دی ټولو مولیانو اتفاق کړی دی استاد یې هم ځان سره کړی دی
ما چې مړه هیڅ خبره نه ده زه چې تقریر ته ودرېدم په دې کې چې مې کتل دا مولیان را دننه شو کوټه کې ورڅخه دي استاد ته نه مخکې دی استاد ما ته دروازې نه آواز وکړ او ابي مسله ونه کې خبره ونه کې وی ما خلکو ته وی چې دل لار ورکوي دا زما استاد دی سونو وایي وته او راځي دې ځای ته خلک هم ټول ملګري نو خلک به دې راتلل چې دې څه وایي نو خلکو لار ورکړه سټیج ته مې راوخېجول استادان زما استاد و نور امامانو وی ما وی چې زه به توبه وباسم زما دا استاد دلته راولئ وی دی رال کېناستل وی ما ورته وی چې یو خبره کومه زمونږ استاد د ټولو مشر چې هغه ډېر نیک پیرو پرهیزګاره پیرو محمد ابن عبدالوهاب صاحب زمونږ استاد د ټولو عزتمند دی چا چې د کاکا صاحب ګټه ماته کړې وه چې کومې ته به هغه تکیه واله او خلکو د هغې عبادت کو نو هغې ماته کړې وه نو عبدالوهاب صاحب زمونږ ټولو مشر دی ستاسو دی که نه ټول وی آو ما استاد جي ستاسو وی زمونږ هم دی ما ګورئ یوسف خان زمونږ مشر و نو موږ هغه ته ځان منسوب کوو نو موږ یوسف زي ورته وایو ځان ته یوسف زي وایو نو دغسې عبدالوهاب صاحب زمونږ د ټولو مشر دی او زه هغه ته یو استاد ته مې وکتل چې استاد تاسو وهابیان یې که نه بیا به موږ هم یو ما زه ښه بیا مې مسله روانه کړه چې زه به هغه مسله کوم چې هغه پیر عبدالوهاب ویلي هغه جیلانی عبدالقادر رحمت الله علیه پیرانی پیر ویلي هغه پیر بابا ویلي نو ما په نظر د غیر الله شروع وکړه چې نظر د غیر الله حرام دی آیاتونه د قرآن مې وې بیا مې وې دا د پیرانی پیر لیکلی دي چې دا حرام دی دا د تذکرة الابرار والاسرار د پیر بابا کتاب دی د لیکلی دي او دا هدایت الابرار د پیر مانکی او کتابونه به شیخ ځان سره ګرځول د لیکلی دي دا دی چې فالذابح مشرک والمذبوحة میتة وامرأته بائنة یا کتاب مې داسې استاد ته وښو چې استاد ته وګوره دا د پیر عبدالوهاب کتاب دی وی او هغه د پیر عبدالوهاب هغه کتاب هغه ملفوظات هغه د شعرګر د محتمم صاحب نیکه لیکلي وو اوس هم شته هغه کتاب وی ما دا ټیک دی وی او استادان تنور تملا ټیک دی وی او ما استاد دا مسله چې د لیکلي ټیک دی وی او ما راشه په لوډ سپیکر خلکو ته وایا نو ټیک دی ما نه کوم دا خلک وایي چې مونږ ته دی ووایي خلک وایي او مونږ ته دی ووایي استاد را پاسې دی بالکل دا مسله ټیک دی ما دی خوا کېنه بل مولا ته مې ته را پاسه یو به مې پاسو هغه به وایي ټیک دی دی خوا به مې کېنو بیا بله مسله نو کتاب به مې خو او چای به وایي ټیک دی را پاسه دی خوا به مې کېنو ټوله شپه کله مې دی خوا کېنوله کله دی خوا او ټولو به وایي ټیک ده شپږ چربان ته ورسېده او ما تقریر کو او مسله به مې یو ویل دی اوس پاسېدی هم نه شي وی اخر کې چې پروګرام ختم شو ملګری مې ډېر خوشحاله و چې تا خو عجیبه کار وکړو ما بېغمه شه ته ما له راولم ته تې خلاصې خو یو ځل یې ما خواته راوله زه را روان شوم کلي ته رالم یو دوه ورځې پس زه لړم چې زه لاړم ملګري نه مې تپوس وکړ څنګه حال دی وی زما دا عادت و چې ما به کوم ځای بیان وکړ بیا به زه وروستو به مې تپوس کړو د ملګري وی هغه ما ته وی چې مولیان خو د سهار مونځ له یو هم نه دی راوتی او استاد جي خو طبعه ناجوړه دی ما زه چې تپوس لی ورشو ما ځان سره څه میوه واخېسته یو ټوکری او لاړو ورو موډه بو نوسې راووت ما لار وکړئ استاد جي تپوس له راغلی چې موږ لاړو
وی هغه میوه مې ورته په میز کې خدا یو لږې پیسې مې والا بالغ لاندې کېښودې چې دا ستا تحفه ده. وی ما ته یې ویل چې ډېر ښه سړی یې او ډېر مینه دار یې، خو چې غوسه شي نو بیا د هېچا خیال نه ساتې. ما جي دا ولې وی دا ستا د لاسه را باندې تبه راغلې ده، ستا د وجې نه را باندې تبه راغلې. ما ورته وی چې ګوره که د نورو ته نه وه پته تا ته خو پته وه چې زه دباوېږم نه نو ته ولې راپسې راتلې. وی دې ظالمانو دوکه کړی و مزې راوستی وم. زر به یې وی دا وهابي دی، وهاب نوم د الله دی. وایي راشي وایي مېلمنو ته کولاو که دی مېلمنو ته وهاب نوم د الله دی. نو معنا ده ربنا لا تزغ قلوبنا، وارب زمونږه مکږې زمونږه زړونه بعد اذ هديتنا پس دا غینا چې تا موږ له توفیق راکړه. وهب لنا من لدنک رحمه، وبخښې موږ ته د خپل طرف نه مهرباني، انک انت الوهاب، یقینا ته بخښونکی. اصل کې په عربو کې یو نیک عالم و د هغه نوم محمد، د پلار نوم یې عبدالوهاب، محمد ابن عبدالوهاب. نو هغه د توحید او د سنت ډېر خدمت کړی او خلکو به کلي کې نه پرېښوده، یو کلي نه به ایسته بل ته بته او د بل نه به ایسته بل ته بته. او اخر کې بیا هغه او سعود نواب وړوکی غوندې هغه یو ځای شو او هغوی بیا انقلاب راوسته. نو اوس هم بادشاهي د سعود د اولاد ده او قضا هغه د محمد ابن عبدالوهاب د اولاد ده. نو هغه محمد ابن عبدالوهاب دی په وهابي بدنام کړی. نو بس بدنامي خو چې یو ځل دی یو نوم اول بدنام کی انګریز او بیا چې هغه لیبل په چا لګوي نو په هغه لګوي. اول یو نوم جوړ کی بیا هغه نوم بدنام کی او بیا چې چاته نیت رواني نو په هغه ولګوي. القاعده چته وه کله چې د روس انقلاب و القاعده د سر نه تنظیم نو چې کله هغوی ووتل نو القاعده نوم را پیدا شو او بیا هغه القاعده نوم داسې شو چې هغې په چا لګو نو بس هغې نیو او هغې بدنامو. کله چې روس ووته تر هغې پورې طالبان تنظیم نوم چته و نو بیا رالل او د هغوی کس د هغوی ایجنټ هغه راولګېده نو هغه یو تنظیم جوړ کړه نوم یې ورله کېښوده او چې نوم یې کېښوده نو بیا یې هغه را پیدا کړه او بیا هغه بدنام کړل. نو طالبان نوم یې بدنام کړ او بیا چې په چا یې لګو دا طالب دی او دا طالب دی او طالب څه بد نوم و. طالبان ښه خلک و، مولیان ښه خلک و، خو طالب نوم یې بدنام کړ، مولا نوم یې بدنام کړ، پټکې بدنام کړ. دا د هغوی عادت دی یو نوم جوړ کړي په هغې نوم غلط کارونه وکړي او بیا هغه نوم چې په چا لګوي نو بس هغه رانیسي. انک انت الوهاب، یقینا ته بخښونکی. ربنا انک جامع الناس، ورب زمونږه ته جمع کوونکی خلکو لره لیوم لا ریب فیه. لام په معنا د فی او فی ذکر نه کوي اعتماد ظرفین راتله. لیوم لا ریب فیه په هغه ورځ کې چې شک نشته دی هغې کې. ان الله لا یخلف المیعاد، یقینا الله خلاف نه کوي د وعدې. ان الذین کفروا مستخفف اخروی، یقینا کسان چې کفر وکړ فایده به ورنکړي د دوی نه مالونه د دوی او نه اولاد د دوی، د عذاب د الله نه څه شی. واولئک هم وقود النار، او دغه کسان دي خشاک د اور بالن د اور. کداب آل فرعون، یعنی دابهم کداب آل فرعون، حال د دوی په شان د حال د فرعونیانو دی په ضد او په عناد کې. څنګه چې هغوی ضد او عناد نیولي وو د موسی علیه السلام خلاف یې کو، دوی هم دغسې ضد او عناد نیولي دي.
حال دای بشاندا لفرعونیانو دے او بشاندا کسانو چې مخکې دای نه وو تکذیب کړو زمونږ آیاتونو زمونږ آیاتونو ته دروغ وي نسبت دروغ ورته کو فاخذهم الله بذنوبهم ونولى الله دای په سبب د ګناہوں د دایو بذنوبهم اسه الله تعالی سزا نه ورکړي والله شدید العقاب الله سخت عذاب والا قل للذین کفروا کسانتا چې کفر کړي دي ستغلبون زرد چې کمزوري بکړي شي تاسو دنیا کې وانما پور دبکړي شي جهنم ته وبئس المهاد او بد بچونه جهنم هغه تلای چې په غوړول شي وتا د ور تلانی دي قد کانا لکماتم پتائی سراشتے ستاسو دپارن نخوا فی فیاتین التقطا پا غدول ڈالو کی چمخا مخشدی او بل سرا مراد جنگ بدر غزوہ بدر چپا غزوہ بدر کی یو ڈالا دا مومنانو او بلا ڈالا دا کافرو یو بلتا مخا مخشو فیاتن تقاتلو فی سبیل اللہ یو ڈلوا چی جنگ کو پلار دا اللہ کی و اخرى کافرتنا بلا ڈلوا کافرہ یرونو مثل امرأی العین لیدل با دی نور لرا دو چند خفلے رأی العین ظاہر باہر یرونو کی زمین فائل راجد مومنانو تا هم زمین راجد کافرانو تا نمانا دا لیدل وادی مومنانو دی کافرانو لدو چند خفلے یا پاکست دی باندی لیدل وادی کافرانو دی مومنانو لدو چند خفلے رأی العین ظاہر باہر مومنانو تا کافر دو چند خاری دلے او کافر تا مومنان دو چند خاری دلے ندلتا وی پا غزوہ بدر کے مومنانو تا کافر دو چند خاری دل او کافر تا مومنان دو چند خاری دل او سورہ انفالو گو رئی آیت نمبر 44 سلو اختم نوالتے سوائی حالتے وئی وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ لسم سپارا والمخدے وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا کلے چوکو دل تاوسدا کافر کلا چه مخامخ شوئی زی سرا فی آیونکم قلیلا پستر گستاسو کی لگ ویقللکم فی آیونیم او تاسو کم خارک لی پستر گددائی کی دل دوئی مومنان تے کافر کم خارک لو او کافر تے مومنان کم خارک لو او سورہ آل عمران کی وئی مومنان تے کافر دو چند خارک لو کافر تے مومنان دو چند خارک لو نو دا خود یو بل زد رالل ننا زد ندے وقت جدا جدا دے یو وقت کی وطا یو بل دو چند خاری دو بل وقت کی وطا یو بل کم خاری دو دا وقتونا یو اول دا جنگو یو اخیر دا جنگو پا اول دا جنگ کی مومنانو تا کافر کم خاری دل او کافر تا مومنان کم خاری دل اول دا جنگ کی دا اولی دا دید پارا چه خس لور پا یو بل ورشی زکا دا رنبای مارکاوا دا اسلام او دا کفر او پا رنبای کی پختانوی دا نر بچی جڑا پا زانگو کی معلومی پا اول کی پتا لگی کرستو بیار سے گئی اول کی پتا لگی انگریزانوی دا فرسٹ امپریشن is the last impression رنبے روب اخیری روبی نو دا رنبے جنگو دا اسلام او دا کفر نو چپا دی رنبائی کی دا مسلمانان روب قائم شو بیا وطا کافر نٹنگی نو مسلمانانو تے کافر کم خارا کرل چو خز لور پی ورشی
په یاره یارانه خزله ورپې ورشي چې روب قایم شي. په آخر د جنگ کې یو بل ته دوچن ښکاره کړل، ځکه چې یو ځل اونخلي نو بیا خو سړی دوه زوره کوي، نو پرېږده چې بیا دوه زوره کوي چې ښه تیز جنګ وشي. او هغه داسې جنگ وشو الله پکې ملائک راولېږل او لوی لوی مشران د کافرو پکې مردار شو، والې وخوړل، ټکو چترې شو، هر څه ترېنه پاتې شو. سره د دې نه چې مؤمنانو سره یو څو تورې وې، یو څو غشي وو، یو څو اسونه او 314 او کافر په زرګونو. هغوی ځان سره ډمې را روانې کړې وې چې دا به ګډه وه، مستي به کوو چې مؤمنان ووه، او ځان سره یو خان را روان کړي وو، دا به حلاله وه، غوښې به خورو او مستی به کوو. ای خو زړه کې دا نه و چې موږ به موال خورو. ابو جهل چې کله ووه پرېوته، عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه خو سپک دستی سړی و، نو هغه راغی په سینه والا کېناسته. چې په سینه والا کېناسته نو دومره لوی ارامي و ابو جهل چې هغه ورته وویل شپنکیه څومره اوچت ځای ته ختلې، په هغې کې ورته وویل وایي شپنګیه څومره اوچت ځای ته ختلی چې زما په سینه ناست دی، او یې په خپله توره مې مه وجنه، زما دا توره واله ما پې مړ کا، ستا په توره مې مه وجنه. داسې دومره ارامیانو، خو داسې عمل یې ورسره وکړی چې هلکانو معاذ او معوذ هلکانو وجلی و، داسې عمل یې ورسره وکړی. خو دا د اسلام هغه جذبه وه. ځکه علامه اقبال وایي فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. تو دا بدر آگا فضا پیدا کا، ایمان آگا پیدا کا، نو فرشتے وستا امداد لرازی. نو اول کی وطا یو بل کم خاری دو، آخر دا جنگ کی وطا یو بل دوچن خاری دو. کلا اول دا فعل مرادی، کلا آخر دا فعل مرادی. لگا حدیث کے راضی امنی جبریل ہی نزالت الشمس، ما سر امامتی ختمہ کرو امنی جبریل فی صلاة فصل الظہر ہی نزالت الشمس. مسند احمد کی روایت راضی. نو کله چې زوال د نور راتو، نو چې زوال د نور راتو د هغې نه مخکې خو امامتي نه یو، هغه خو مونځ نه کېږي، خو مطلب زوال د نور راغی او ما سره هغه امامتي شروع کړه. او کله وایي امني جبریل حین صار ظل کل شیء مثله، نو هلته اخر د فعل مراد دی. امامتي ختمه کړې وه کله چې سورې مثله نو ته رسېدو، نو کله اول د فعل مرادي کله آخر د فعل مرادي. نو معنا دا رب چې آخر د فعل کې یعنی په اول د جنگ کې ورته یو بل کم ښکارېدو، آخر د جنگ کې ورته یو بل دوچن ښکارېدو. یو دا یو ټیم مراد دی، بل دا بل ټیم مراد دی. قد کانا لکم آیاتن تای سره استه ستاسو دپاره نښه په دوو ډلو کې چې مخامخ شو د یو بل سره. یوه ډله وه چې جنګ کو په لاره د الله کې، بله وه کافره. لیدل با د مؤمنانو د کافرانو له دوچن خپل په اول د جنگ کې، یا لیدل با د کافرانو مؤمنانو له دوچن خپل په اول د جنگ کې. رایا لین ظاهر باهر والله یؤید بنصره من یشاء، الله مضبوطی په خپل امداد هغه څوک چې خوښ دی الله. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، یقینا دی کې د عبرت دپاره د عقلمندو. زین للناس، اوس تزید من الدنیا او ترغیب الی الاخرت، د دنیا پورې اړه مه تړه او آخرت ته توجه وکړه. زین للناس ښایسته کړی شوی دی خلکو ته حب الشهوات، محبت د هغه څیزونو چې زړونه یې غواړي. شهوات ما تشتهی الانفس،
چې زړه څه غواړي نو زړه څه غواړي من النساء د ښځو نه والبنینا د زامنو نه والقناطیر المقنطرة او خزانې د یو د بل له پاسه من الذهب د سرو زرو نه والفضة د سپینو زرو نه والخيل المسومة اسونه نشاندار والانعام او ډنګر والحرث او فصل یعنی الناس د خلقو چې کوم خواهشات دي نو هغه الله ته معلوم دي د هر سړي خواهش دی چې زما د ښځه ښایسته ښځه دي که دا خواهشات نه وي نو د انبیاو به بچي نه پیدا کېدل د اولیاو به بچي نه پیدا کېدل د انسانانو به بچي نه پیدا کېدل هر انسان دا خواهش دی دغسې ورپسې زامن ورپسې مال سره او سپینه ورپسې سورلي ورپسې څاروي ورپسې فصل نو چې کله ته د خدای د دین خدمت کې نو شیطان به دې نه منې کوي نو تاله به په زړه کې دا راولي یو د ازدادو ذکر کوي بل پې قیاس کوي من النساء د ښځو نه نو د سړي ښځې ته خواهشي او د ښځې سړي ته خواهشي ښځو دپاره سړي او سړو دپاره ښځې یو ذکر کې بل پې قیاس کی نو چې کله تا قرآن وي او مسله د زده کړه وطن ته لاړې نو شیطان به الله زړه کې وسوسه اچوي یاره لا غږ مه کو حسنت مسله شروع کې خلک وایي پنپیری دی بیا به درله ګورې څوک جنای نه درکوي دقسې به ناست دی لونډ او بیا به څوک جنای نه درکوي هر یو وایي چې نه وی دله زه لور ورکوم دله زه جنای ورکوم جنای قرآن زده که که تا مسله بیان کړه نو بیا به دې څوک نه کوي بیا به دې څوک نه غواړي وایي به دا پنپیری ده نه به دې غواړي داسې دواړه نو تا ته به وایي یاره مسله ورېږه چې واده وکړې نو بیا به مسله کې نو چې واده وکړي نو بیا شیطان زړه کې وسوسه واچوي یا سړیه واده دې کړی دی الله دې څوک شته نه او که تا دا مسلې شروع کړې څوک به دې مړ کړي او میراث به شي دغسې به درنه ناوې پاتې شي دومره صبر وکړه چې یو هلک یو صابحق صاحب خو وشي که نه نو ته به والبنینا د زامنو نه صابحق صاحب ته به صبر کې چې زیه به مې کېږي او بیا به زما کور آبادېږي نو چې صابحق وشي نو بیا خو ښځه قلندره شي ځکه اول چې سړی واده وکړي نو ښځه په پلار کور یاروي چې څه خبره کوي څه شی زه څه دې وجې نیم درکړی زما پلار کره ډوډۍ نه وه زه به پلار کره لړه شم مرو را به لړه شم دا د ښځو ډېر لوی شوقي چې مرو را به لړه شم پلار کره به لړه شم په پلار کور یاروي نو چې پلار کور څه موده تېره شي زامن شي نو بیا په زامنو باندې خاوند یاروي کمقله ښځه هوښیاره ښځه زامن د خاوند نه یاروي چې زامن څه کار کوي پلار ته به درله ووایم او لږ پلار خبر نشي د پلار نه یاروي کمقله ښځه زامن پلار ته ودروي نو بیا اکثر ښځه او زامن یو طرف ته یا پلار بل طرف ته یا لونه نو چې زامن یوشي نو بیا خو قلندره شي اول په پلار کور یاروي یا بیا په زامنو نو چې زامنو ودونه وکړي او هغوی ښځې ځان لا بوځي او کورونه جدا کړي نو بیا وایي زما بوډا دی خدای ژوندی لري بوډای بیا بوډا وایي زما بوډای دی خدای ژوندی لري بوډای وایي زما بوډا دی خدای ژوندی لري چې چاته لاړ شي څوک ورته څه کېږي یاره دا هلک ته کې به ترې هغه بایله اوسه به او ابای وایي یاره هلکه ورېږه وایي تاله مې په جیب کې څه راوړي دي بوډا ته وایي هلکه
نو بیا وایي زما بوډا د خدای ژوندی لري. نو چې صحابه کوشي نو هغه ورته وایي ګوره د ستا د روندارې بمړي دي او زما هېڅ نشته، ما له سرو جوړ کا که نه، یو ګوته خو راله جوړه که. نو دی وایي یاره اورېږه مسله به کومه، خو ولږه مزدوري کوم چې پیسې وګټم، کور والله خو یو د سرو ګوته جوړه کړم که نه. نو ورپسې وایي من الذهب. نو چې څه موده تېره شي اوس خو پیشن بدل شو د سپینو زرو راله جوړ کا. نو والفضه. نو چې دا وشي نو بیا وایي ته خو مسله بیانې او تا ته خو ګرځېدو کې څه تکلیف نشته، ګاډي شته او دا شته او دا شته، موږ څخه څه دي. نو ورېږه چې یو ګاډی والمه بیا به شورا له هم راځم او مسله به هم بیانومه. نو ورپسې والخیل المسومه، اسونه نشاندار. نو چې دا وشي نو بیا وایي یاره جی کور کې صحیح نه، سهار مې ګیلاس راغستی یا پای ورپسې ګرځمه. ورېږه یو میخه غوا علمه، نو هغه ماشوم دی هغه له به هم پای دغه کېږي او موږ به هم ترنه چای میدا کوو، میلمه خیال به هم ساتو. والانعام څاروي. نو چې دا وشي نو بیا وایي ورېږه یاره مسله به کومه، درس له به ځمه خو چې اوزګار شمه، خو اول له غونته کې شوتل کرمه چې هغه څاروي له بیا څه واښه ماښه خویي که نه بوڅاړه علمه چې څه واښه ماښه خویي. والحرث او فصل. و دا څیزونه وشمېرئ لږ. یو زینا للناس حب الشهوات من النساء، یو والبنینا والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث. څو څیزه شو؟ اوس په هفته کې څو ورځې؟ نو په هفته کې ورځې ادا څو ورځې پکې لاړې؟ یو من النساء، دویم والبنینا زامن، دریم والقناطیر المقنطرة من الذهب، څلورم والفضة، پنځم والخیل المسومه، او شپږم والانعام، اوم والحرث. نو هفته کې ورځې وي او ورځې په ورځو کې لاړې. ذلک متاع الحیات الدنیا، دا سکل د ژوند دنیا. ژوند دې لاړ او تا پکې د دین کار اډو ونه کو، لاړ دغه د ژوند دنیا او هغه تېر شه، تا پکې د دین یې څه نه کړل. نو د لومبای راځه نه ملا وتړه چې د دین کار به کوم، نور څه به کېږي دا به خدای کوي، خو زه به د دین کار کوم. یو نیک سړی و، نو شاګردان ورله شړای راړه، ورته وي یخ دی او دا شړای په سرو چې تو دی پکې. نو هغه شړای هغه په سر کړی وه، ذکر اذکار به یې کو. د شپې مږه راله منګک، نو هغه شړای ورله سوره یې کړه. سهار هغه مریدانو ته وي چې ما هغه شړای ایښې وه او هغه خو منګکو واله سوره یې کړې ده. مریدانو ورته وی صاحب یو پیشو ساته، نو ستا کوټې ته به منګکان نه راځي. نو هغه وی ښه نو پیشو یې وساتله، چې پیشو یې نو منګک به نه راځي. نو چې پیشو یې وساتله نو سره زه بعد مریدانو ته وی یاره ما خو ټکې خوب نه دی کړی د پیشو د لاسه، ټوله شپه دا وایي چې میاو میاو میاو، نو د خوبه مې وباسي. نو هغه یې ورته وی صاحب دا وږي که نه؟ نو یې څه وکړمه؟ یو بیزه به والو، نو پای به ته هم څکې او دیله به هم ورکې، مړه به یې اوده به یي. نو هغه وی ښه نو بیزه یې واغسته. چې بیزه یې واغسته نو پای خو بیزې به ټوله شپه نو وی هلکه بیزې د خوبه ویستمه، دې سره څه وکړم؟ نو هغه یې ورته وی صاحب ته خو هسې هم تسبیح اړې او ذکر کې. نو تسبیح اړو ذکر کو
او دا بیزه داسې وباسه نو دا به واښه ماښه خوري پاڼې ماڼې به خوري مړه به یې بیا به نارې نه وي نو هغوی ښه ده نو بیزه به بهر بوتله کله به توت ته ختلی و کله به بکیانې ته ختلی و بیزې له به یې پاڼې شکولې یو ورځ په توت کې ناست دی او سوچ کوي چې ما خو به ذکر اسکار کو الله مې یادو او ډېر ښه مطمئن وم داسې دي کله توت ته ختلی م کله بکیان ته یو وایي دا کوت شه بل وایي ولې وختې و دا مې څه ځان له کار وکړ راکوت شه بیزه یې لاله کړه هغې خیراتي ورکړه پیشو وشړله او هغه شړی راغونډه کړه اور یې ورته که وی چې کین ته اور ورته کړم چې خلاص شم تې شړای ته به اور ورته کې کین ته به اور ورته کې هله به مسله کې که ته وایې چې مدرسه ده بیا به څوک دغه نه کوي تعاون به نه کوي ادا دی بیا نشي کولی مسله دا به د ړومبی راځي نه هر څه ته ووهه لنګ شمه لنګ په در کې د سبحان ذالک متاع الحیات الدنیا که ته وایې کارونه دي دا کار دی دا بیا نشي کولی دې ته به هر څه پرېږدي ذالک متاع الحیات الدنیا دا نه چې دکان دی او تجارت دی او کاروبار دی ذالک متاع الحیات الدنیا دا سګل ژوند دنیا والله عنده حسن المآب ته خو دا دې لکې چې ژوند دې ښه شي نو الله څخه ښایسته ځای دی هغې له تیارې وکړه والله عنده حسن المآب الله چې د څخه د ښایسته ځای قل انبئکم بخیر من ذلکم ویا خبر کوم تاسو لره په غوره باندې دینا دا د دنیا بس ژوند مړه د دنیا بس بنگلې د دنیا بس گاډي د دنیا بس خوشاله دا خو ضرورت دي بس پورا کوی پلار زین یو خو ګوري بل خو ګوري ضرورت دي للذین تقوا عند ربهم د پردا کسانو چې ځانو ساتره د غلطو کارونه په نس درب د دی باندې جناتون جنتونه دي چې به بعد لاندې د ونو د هغې نه ولې خالدین فیها همیشه به وي په دې کې وازواج مطهره بیبیانې به یې پاکې شوي همیشه به یې دنیا کې خو ښځه یې خاوند نه خاونی او ښځه نه یو ژوندی یو بل مړ شي یو شاعر وایي ستان کے لوگ المنایا عن دیارک ویبدلک الردان دارم بدارک زرده چه مرگ بدل دی کور نوالی او دی بدل کی بل کور بدل ندر کی وتترک ما نیت به زمانن وتنقل من عناک الى افتقارک د دې مالدارای د کور نه د غریبای کور ته ولاړ شي د خاورو کور ته بنگلې به پاتې شي وتترک ما نیت به زمانا وتنقل من عناک الى افتقارک فدود القبر فی عینک تری ویراغن غیرک فی دیارک او ستا سترګو کې بعد قبر چنجي وګرځي او ستا هغه بنگلو کې بعد سبا د بل چا سترګي دا دنیا څه دنیا ده دا خو ضرورت دی بس ضرورت په نیت یې کو نو ورپورې مه تړه وکم من سیئ مات من غیر علت وکم من علیل عاشهین من الدهر ډېر روغ سار مړه پراته او ډېر بیماران څه زمانې پورې ژوندي وکم من عروس زینوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم لیلة القدر ډېر ناویانې خاوندانو له ښایسته شوي خاوند باندې د مرګ فیصله شوي ناوی جنای پاتې شي او خاوند ترې نه لاړ شي وکم من عروس زینوها لزوجها وقد قبضت ارواحهم لیلة القدر دا خو د یو څو ورځو ژوند دی دې کې هغه عمل وکړه چې ستا اخر له پکار شي خالدین فیها همیشه به وي په دې کې وازواج مطهره بیبیانې به یې پاکې شوي ورضوان من الله او رضامندیا به وي د طرفه د الله نه الله به درنه رضایي دی دنیا کې خو څوک رضا دی او څوک خفه دی څوک خوشحاله دی او څوک درته غصه دی الله به درنه رضایي
والله بصیر بالعباد او الله ویلی دنیا پا بندگیانو دا اللہ بندیان سوک دی خاصو الذین یقولون حق دی دا اللہ خاص بندیان چغی وائی ربنا وربت منگا منگ ایمان راوڑے دے فغفر لنا ذنوبنا بخناو کے زمنگتا زمنگ گناہونو انسان نے گناہ کی خدا اللہ نم دے غفار کہ انسان گناہ نکو نو اللہ بغفار بیا سنگو خو گناہ کئی انسان او اللہ معاف کئی چی توبہ باسی فاغفر لنا ذنوبنا نو بغنو کے منتا زمنگ گناہونو وقنا عذاب النار او ساتھ منگا دا عذاب دورنا الصابرین دا اللہ بندگان الصابرین کلا قدری دن کی دا اللہ پا دین صبر کون کی چھ صبر کئی عرص چرازی بسو یا اللہ سے پہ رضائے ما والصادقین رشتنی والقانتین عجز کون کی اللہ تا والمنفقین خرچ کون کی مال لرا چھ اللہ تا عجزی کئی او دا مالنا خرچ کئی بسئی زائنو باندے والمستغفرین بالاسحار او بخنا غفتن کی وقت سبا کی چا اللہ تا جاڑی او اللہ نا معافی گواری حدیث کے راضی دشپے پا آخری عیسیٰ کے اللہ آواز کئی حل من مستغفرین فاغفرہو سوچتے چھ بخنا گواری چھ زوتا بخنا اگما حل من مسترزقین فارزقو سوچتے چھ رزق واری چھ زو اللہ رزق وار کما نو گوارا تے ناغا وقتی کنا معافی تے ناو گوارا رزق تے گوارا خوشحالی تے گوارا والمستغفرین بالاسحار بخنا غفتن کی وقت سبا کی اول باب بدی زائے ختم کو او بدی کے شپگ اہم خبر ذکر کرے اول دعوت توحید او پاغی باند ادلہ دیما خبرہ تخفیف او دیما دفد شبھی سالورم تعلیم و منانتا پوخد ورود شبہاتو کی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا پینزم چھ و دولت دے دا عذاب دا اللہ نے نشی بچ کولے او شفاقم خبرہ تزید من الدنیا او ترغیب الی الاخرہ